طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك. بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزمر شروع ده. رب کریم فرمائی افمن آیا پس هر غسوک شرح الله شرح منا چی پرانیزی کلاو کری الله الله تبارک و تعالی صدره سینه داغا للاسلامی د پارا د اسلام، یعنی د پارا د قبل ولو د اسلام. آیا هغه انسان چې پرانیزی الله تبارک و تعالی صدره سینه داغا للاسلامی د پارا د قبل ولو د اسلام، یعنی دغه انسان سوچ وکړي او فکر وکړي په دې دلایلو کې عبرت تنه واخلي نصیحت واخلي، لکه پر اسمان کې سوچ وکړي چې دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. په دې ځمکو کې ونې شو بوټي شو دا سپوږمۍ شو، نو دې ایمان وروړي دا اسلام قبول کی او دغه انسان الله وی فهو پس دې علی نورن په نور باندې من ربه د جانب در خپلنا. دا انسان دا سره وی کمن اقصى الله قلبه پشان دغه چا چې سخت کړی وی الله تبارک و تعالی زړه دغه نا ليس کمن اقصى الله قلبه نه پشان دغه چا چې الله و تعالی سخت کړی نه د زړه نرم دی ځکه چې اسلامي قبول کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شرح صدر بارکه تاسو شو ورته وی کله چې نور د اسلام نور د ایمان د انسان په زړه کې داخل شي نو دا زړه فراخ شي، بیا دا انسان د رب حکمونه او پیژني په دې احکاماتو باندې عمل شروع کی، نو دې ته شرح صدر ویل کیږي. منځونه شروع کی، روزي نیسی، دروغ پرې دی، غیبت پرې دی، دې ته شرح صدر ویل کیږي. او بل یو علامه ده چې همیشه مرګ یادای، جهنم یادای، جنت ته تیاری کوي او د ریا نه پاک اعمال کوي. نو افمن یا پسرغه سوک شرح الله چې کلاو کړي الله تبارک و تعالی غلر صدره سینه داغه للاسلام د پاره د قبل ولود اسلام، فهو پس دغه انسان علی نور په نور باندې من ربه د جانب در خپلنا. آیا دغه انسان دا سیده لکه څنګه چې هغه سخت زړی دی چې الله ورته دا زړه سخت کړی دی؟ نه، لیس کمن اقصى الله قلبه د سینه دی لکه څنګه چې الله ورته زړه سخت کړی هغه انسان په شانتی نه دی، نه د بنور زړه نرم شوی دی. رب کریم فرمایي فویل پس شدت عذاب دی، یا ویل منا هلاکت دی، یا ویل انه جبل من نار دا په جهنم کې یو غر دی یا یو نو دی په جهنم کې. چا دا پارا للقاسیت هغه دا چا دا پارا چې زړونه سختي، قاسیت منا چې سخت دی قلوبهم زړونه دي د سشینه من ذکر الله د ذکر د الله نه، یا چټ منکرین دي کافران دي مراد تینا غري، یا عام زړونه چې نرمیږي نه بالکل. اولئک دغه کسان چې دی الله وی فی ضلال په گمراهی کې دي مبین ښکارا. الله تبارک و تعالی نزل نازل کړي احسن الحديث ډیر خسته خبرې، یعنی احسن الكلام چې قران کریم دی دا دومره خپل کتاب دی، کتاب دی دا سه کتاب متشابهن چې سره متشابه دی یعنی همرنګ دی یو شانتی دی. آیاتونه د په حسن کې یا وعظ او وعید کې، رحمت آیاتونه دارنګ مثانیه مکرر دي، دوباره ویل کیږي، مسنا آیات د وعید یعنی سره مکرر دي، ترغیبات دي، آیات د رحمت راځي اور پسې آیات د عذاب راځي، بشارات راځي، نظارات راځي. مثانیه معنا مکرر دي، دوباره ویل کیږي د آیاتونه. تقشعر معنا دا داسې کتاب دی، تقشعر معنا چې رپیږي منه د قرآن کریم نه، نه اوریدو د قرآن کریم نه
سشی رپیگی جلود الذین سرمنی داغا کسانو یعنی ذکر د پوټکی راغی مراد تین اندامونه دي اندامونه داغا کسانو یخشون چې یریږي ربهم در خپلنا ثم باترینو نرمش جلودهم اندامونه دي یعنی سرمنی دي اندامونه دي وقلوبهم اوزرونه دي امام بغوی سے وی کله چې د عذاب آیاتونه ووري تقشعر رپیږي اندامونه دي یا بعض مفسرین والمراد من الجلود القلوب زلونه رپیږي عذاب آیاتونه چې ووري یخشون ربهم کله چې د رحمت آیاتونه ووري نو سکون ور باندې راشي دا زړه نرم شي ثم باترینو نرم شي جلودهم سرمنی د دې یعنی اندامونه د دې وقلوبهم زلزلونه د دې الى ذکر الله من راجعه الى ذکر الله راجع شي ذکر د الله تبارک وتعالى لرا حدیث مبارک کی راضی کوم اندامونه چې د الله تبارک وتعالى د یرینه ور پیدله دغه انسان دا گناهونه داسې رجیږي لکه خزان وهلي اغه پانی په شانتي چې شرق ور کې دی ونی دا څومره پانی تین لړکیږي دغه شان چې څوک د الله د یرینه وجاړي یعنی د زړه ور پیږي د اندامونه ور پیږي ويریږي نو دنه داسې گناهونه رجیږي ذالک دا سچ بیان شهود الله دا هدایت د الله تبارک وتعالى دی لار خودنه د الله تبارک وتعالى دا يهدي هدایت ورکړي الله تبارک وتعالى به پر سره من یشاء چاله چې را دوی وکړي ومن هرغ سوق يضلل الله چې گمراه کی الله تبارک وتعالى غلرا بلاری کی فماله پس نشته د انسان لره به من هادن سوق هادي سوق لار خون کی نشته چې لار ورته خوې لار خودون کی دل بیا سوقم نشته چې الله سوق گمراه کی بس ته بیا سې کول نشيغه افمن آیا پس هغه سوق یتقی چې ځان ساتي ها یتقی معنی چې ساتي ځان خپل لرا بوجهه په مخبل باندې سوء العذاب من شدت عذاب د سخت عذاب نام یوم القیامت پورز د قیامت لکه دنیا کې چې څوک چا باندې گزار کړي دا لاس مخ کې کوي کنه دا مخ ته نه بچ کړي نو قیامت پورز به دا جهنميان د دې د لاسونه به د ترسټونو پورې تړل شوی وي او دې ته چې عذاب متوجي کیږي عذاب برازي نو دا سونه خو به تړل شوی په مخ باندې به ځان بچ کیا نو په مخ باندې به گزار خوري دغه نو دا بد حال د دی الله تبارک وتعالى بیانیا افمن یا پسر غسوک یتقی چې ساتي ځان خپل لره بوجهه منا په مخ خپل باندې سوء العذاب د بد عذاب نام یوم القیامت پورز د قیامت ایا دغه انسان کمون هو امن من العذاب د پشان تداغه انسان چې په امن کې د عذاب نه دی دغه پشان دي ها ایا دغه انسان کمن هو امن من العذاب د پشان تداغه کس چې امن کې په عذاب کې امن کې د عذاب نه دغه پشان تی نه دی وقيل وبولشي یعنی زبانیه فرشته بویا للظالمین د پاره د ظالمانو مشرکانو تبوذوقوا سکما غذاب کنتم چوي تاسو تکسبون په دنیا کې کوم کسبونه کوله یعنی کوم شرک مو کوله کذب الذين نسبت د درو کړه والذین کسانو من قبلهم چولاندې د دینو یعنی د رسولو تکذیب کړه او رسولو ته نسبت د درو کړه فاتاهم العذاب پس سبب د تکذیب د دی باندې را بغی دی لرا عذاب من حيث د داسې اړخنا لا يشعرون چې دی نه پوهېدل په نزول داغه خیال بهم نو بس عذاب به پراغه فذاقهم الله پس وبسکول دی لرا الله تبارک وتعالى د عذاب الخزي عذاب د شرمندګي فی الحیات الدنیا پجن دنیوي کې په قتل سره چانا خنزیران جوړ شو چانا شادوغان چا باندې د کانو باران شو چا باندې طوفان راغلو طوفان نوح لوط علیہ السلام قوم باندې د کانو باران شو دغه سي عذابات راغ دا خو وی دنیوي عذابو دینه بعد یو لوی عذاب دی الله ول عذاب الاخرته
خامخا عذاب د آخرت چې د اکبر او ډیر لوی دی د دنیوي عذاب نه دائم عذاب دی. لو کانوا یعلمون کاش پوی دی دا کافرانه لآمنوا خامخا به ایمان راوړی خو نه پوهیږي. ولقد خامخا پتاقی سره ضربنا بیان کړي مونږ للناس د پاره د خلقو فی هذا القرآن په دې قرآن کریم کې من کل مثل د هر قسمه مثالونه لعلهم دې د پاره چې دې یتذکرون پن واخلي د دې مثالونه قرآنا پالکون د قرآن کې یعنی مقروءا چې لوستل شوی د عربیا په زبان عربی سره غیر ذی عوج چې نه د خاوند کوګواله یعنی مخالفت پکې نشته یا غیر ذی مخالفت چې نه د خاوند مخالفت تورات زبور انجیل د دې دا تصدیق کوي بار بار قرآن کریم کې راځي چې مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوي د دې کتابونو خاوند مخالفت نه ده یا سودی سے وی غیر مخلوق چې مخلوق نه ده لعلهم خایگیری یتقون و یریگی زانو ساتی د کفر او د شرک نه. اوس الله تبارک و تعالی یو مثال بیانیا د مؤمن مثال او د کافر مثال د مشرک مثال ورکی د موحد او د مشرک. یو غلام دی و چې داغي یو بادار دی یو مالک دی بس دا مالک خسته اخلاق لري او دا بل غلام چې دی هغه ډیر باداران دي ډیر مالکان دي ټول بدخوی دي بد اخلاق دي. نو کوم یو پراحت کې شو هغه پراحت کې شو چې یو مولا لري کنه پر رحمت کې دی هغه دا دویم چې شو په عذاب کې. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې کوم انسان موحد دی زما غلام دی زي مالک کیم دغه زما بنده دی یو مولا لري چې زیما. کوم چې مشرک دی شپږ سو بوتان ځان ته مولاګان جوړ کړی دي هغه ټول بدخوی دي په ورځ د قیامت به الټر رټي دومره بدخوی دي دغه بوتان. وضرب الله بین الله بیان الله تبارک و تعالی مثلا مثال دی وسړي چې غلام دی رجلا دی وسړي چې غلام دی فيه چې پر غلام کې شرکا او ډیر شریکان ډیر مالکان وي ده متشاکسون چې سره بدخوی دي بدخوی وی ټوله او مخالف په خپلو کې. ورجلا نو بل سړی سلامن معنا سالم خالصا خالص پورا سالم لرجل د پاره د یو سړی چې غلام دی یعنی مالک خمزاج والا دی. رب کریم فرمای هل یستویانی آیا دا دوانه سره برابر دي دا یو چې دی یو مالک لري دا بل چې دی ډیر مالکان لري ټول بد اخلاق دي نه دي سره برابر. هل یستویان یا دي سره برابر دي مثلا په مثال کې نه دي سره برابر. دا کوم سړی چې دی والله عبادت کوي الله مالک ته دا غلام دی دی په پاسانتیا کې وي دا کوم چې د ډیرو عبادت کوي دا په تکالیفو کې وي. الحمدلله ټول ثنا او صفت چې دی لله خاص الله لره بل اکثرهم بلکې اکثر د دین لا يعلمون علم نری امثال د قران کریم باندې. انك تچي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم میت من وفات کیدون کې تبا وفات کیږي ستموت میت من ستموت تبا وفات کیږي وانهم دانو خلق چې دی میتون من سيموتون دی بم مړ کیږي دی بم وفات کیږي. ثم بانکم یقینا تاسو چې اخرت طرف ته متوجه کی تاسو یوم القیامت پورز د قیامت عند ربکم پنیز در رب تاسو تختصمون سره جګړې بکوي دلایل به وای بحثونه بکوي او بل سره یعنی دا معنا انک میت تمړې دا معنا غلطه ده نه انک ستموت تبا وفات کیږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وفات راغله ده اسرائیل علیہ السلام راغله جنازه پیش شوه ده دفن شوه زیارت معلوم شو کدا چا دا عقیده وی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا نه نه تله ده غلطه هغه عقیده د فقې اسرائیل علیہ السلام راغله یو ځل وفات شوه ده او نور الانبیاء احیاء فی قبورهم دا سره دي احادیثو کې
فنبي الله حي يرزق لك څنګه چې شهید ژوند دی هغه ته چې څنګه زندگی ملاو ده دي ته مغه سي زندگی ملاو ده. ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء الله پزمکه باندې حرام کړی د جسمونو د انبیاو. او څوک چې دا معنا کوي انک میتون تو مړی نو ولې دا آیت کله نازل شوی دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفاتو که حیاتو؟ نه کدا جبرئیل علیہ السلام دا یو آیت ساتل او کله چې وفات شو بیا نازل شو؟ نه انک میتون ستموت تب وفات کیږي و انهم میتون سيموتون دی بم وفات کیږي. اکثر مفسرین دا معنا کوي، ابن عباس، ابن کثیر، علامہ قرطبی، امام بغوی، اکثر مفسرین دا معنا کوي انک میتون ستموت تب وفات کیږي. فمن اظلم سوق دې زیات ظالم ممن دا غچانا کذبا چې دروغ تپی الله په الله باندې الله ته ولد ثابت یا اولاد ثابت یا دینه بل ظالم نشتا دینه بل کاذب نشتا. وکذب او نسبت د دروغ کوي بالصدق رښتینی خبرو ته چې قران کریم دی. اس جاءو کله چې راشي دلرا الیس فی جهنم ایا نه دی په جهنم کې مسون منزل او دیرګه للکافرین د پاره کافرانو بلکې ده. والذي هغه شخصیت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جا چرول ده بالصدق صدق لرا قران کریم لرا یا لا اله الا الله کلمه لرا وصدق من والذي هغه صحابه کرام صدق چې تصدیق کړي به په قران کریم باندې چې ابو بکر صدیق صاحب له ملګری دي اولئک دا کسان چې هم المتقون هم دي متقیان دي لهم دي متقیان د پر الله وي په جنت کې ما هغه نعمتونه به یشاؤون چې اشتهونه چې دی غواړي به عند ربهم پنځ درب درې په جنت په جنت کې به نعمتونه وي. ذالک دا عزت جزاء المحسنین دا بدله دا نیکو خلقو دا نیکو کارو دا هغه چې اعمال دریانه پاک وي. لیکفر الله دې لپاره چې ورجه الله تبارک وتعالى عنهم ددینا اسوأ الذي بد عملنا كراملنا عملوا چې الذي عملوا چې دې کړی وي یعنی کوم غلطیان د دین شوی متقینانو ويجزيهم وبدل ورکړي دي لره الله تبارک وتعالى اجرهم د اجر دي باحسن الذي بسبب دا خ عمل الذي غني چې عزمت باندې عمل کړو فيتبعون احسنه مخکره غلو كانوا چې يعملون کوم عملونه کول داغه بدل باور کې الیس الله وان دی الله تبارک وتعالى بکاف کافی. دا آیات کله نازل شو یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بوتانو بدیانی بیانول دی به ویل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الیاذ بالله لیونه بش. یا دا نازل دی په باره د خالد ابن ولید صاحب کله چې مکه فتح شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر وکړو خالد صاحب ته ورته ورشه د بعض بوتان مات کا چې مات وکړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغه وای مات وکړه وای سدی ولیدل وای نه وای نه دي مات کړی لار شو واپس مات بیا لاړو بیا چې واپس راغی وای مات دکړه او سدی ولیدل وای نه دریم ځل چې ولاړ زره زره ک راغو وای سدی ولیدل وای او یو خزه و بد شکل بوډای تور وختان تور ودا وختان تر دې خپو پوری دا ټول بدن پټو ډیر بد شکل بلات نه جوړو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا وی شیطانو دی بوتانو کې نه وته وو. بیا دی کافرانو دا اوازه خورکه چې خالد ابن ولید صاحب دا بوتان مات کړی دي نو دی بلونه کیږي او دی به من کیږي دغه سی اوازې شروع کا. وعلیس الله آیت نازل شو آیا نه دی الله تبارک وتعالى بکاف کافی عبده بندخ بل خالد ابن ولید صاحب لرا یا عام کا عام مومنان لرا ويخوفونك ويريت لرا مشرکان مخاطبه یا رسول الله تعالی بالذین طغبتانو باندې من دون الله چې سوا د الله نه دي چې لات منات عزا وغیرہ. ومن هر سجود لله چې گمراه کی الله تبارک وتعالى د انسان لرا بیلاری کی فما له پس نبوی دلرا من هادن سوک هدایت کوونکې. ومن هر سوک يهد الله چې هدایت ورکی الله تبارک وتعالى غیلرا فما له پس نبوی دلرا د انسان لرا من مضل سوک گمراه کوونکې سوک به بیلاری نکی.
الیس الله و ند الله تبارک وتعالى بعزیز زور ور ذات ز انتقام خوند انتقام بلکې د استفهام تقریر ده. ولئن سالتهم کچری تاسو کې د کافرانو من خلق السماوات سوق دغه ذات چې پیدا کړی اسمانونو لرا والارض او د ازمکو لرا لا یقولن الله خامخ پتا کې سره وای دا کافران دا ټول الله پیدا کړی دي. په شریک بدا جواب کوي. نو جواب کې ورته وای قلت ورته دي کافرانو ته فرایتم یا تاسو لیدلی دي کلی دلی مو خبر راکیا ما هغه بوتان تدعون چې تاسو بلیا من دون الله بغیر د الله نه پوی کوي ما اے کافرانو ان ارادنی الله کچره اراده وکړي الله تبارک وتعالى مال رب ضر پزرر سرا جواب را کوي کافرانو هل هن ایا دا بوتان استاسو کاشفات ضره لری کون کی دی ضره ضرر الالرا چې الله ما ته ضرر وسی او ارادنی اورسی مال الله تبارک وتعالى برحمت یو رحمت هل هن جواب را کوي کافرانو هل هن یدابتان ممسکات رحمته بندون کی دی رحمته رحمت د الله تبارک وتعالى. نو چې نه رحمت بندول شي او نه شر د فکول شي نو ولې تنو یریګما ولې پدی باندې توکل وکما پدی بوتانو باندې تاسو خپويږئ چې الله دا ټول ارس الله پیدا کړی نو الله باندې توکل وکړه کنه قلت تو حسبي الله کافی دی الله تبارک وتعالى علیه پدی الله باندې یتوکل توکل کوي بروسه کوي المتوکلون توکل کوونکی بروسه کوونکی په الله باندې توکل کوي. قل ورتوى پیغمبر علیہ السلام یا قوم زما عملوا عمل کوي على مکانتکم مرا على قدر طاقتکم په اندازه طاقت خپل یا په خپل حال کې تاسو عمل کوي خپل کار کوي زب خپل کار کوم انی یقینا ذچ معاملون عمل کوون کې فسوف پزده چې تعلمون پوی بشی تاسو ماذا یفعل بكما چې سبا کولې شي پتا سو باندې من پاغه چا هغه څوک به پوښي یاتی چې راشي دل عذاب عذاب یخزي چې ذلیل کوي بدل را شرموي بدل را دنیوي عذاب فسوف يعلمون پوی بشي دغه کسان ويحلون ذلیکی علیه پد باندې په آخرت کې عذاب نه یو داسې عذاب مقیم من دائم عذاب همیشه عذاب په آخرت کې پدې باندې نازل شي. ان یقینا منزلنا نازل کړي الیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الکتاب من القران قران کریم لرا للناس لانذار الناس د پراد دي چې خلق ويره په قران سره بالحق په حق سره نه په تحقیق سره فمن پسرا سو اهتدا چې په هدایت مونږه پس عمل را شنو فلنفسه بس ګټي نفس په لرا ومن را سو ضل چې گمراه شو بیلاری شو فانما پس یقینا دغه انسان چې یضل گمراه کیږي بیلاری کیږي علیها پزره د نفس په باندې تاوان په تاوان د نفس په باندې وما انت نیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیهم پری باندې به وکیل منظم وار